د آی جی صاحب نه مطالبه کوم چې دا سپرډنټ صاحب په 3 ورځو کې دنه معطل کې بدل کړي که بدل نه شو جمعې د ورځې پورې دیو ته ټایم دی نه. الحمدلله وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. انتہائی محترم اوریدونکو کتونکو، نن 29 جولائی 2025 دی. ستاسو ټولو په علم کې ده چې اسیر ناموس رسالت غازی خالد فیصل حفظه الله د 100 کالونو مسلسل پېښور کې سنټر جیل کې هغه د قید ژوند او ژوندګي تېری د څه د وجې نه تېری. تاسو ته پته وه چې یو لوی ګستاخ و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګستاخ هغې انجام ته رسولی و. اگر چې دا څه جرم نه د اسلامي شرعي نقطه نظر سره دغسې سړی هغه په قید کې بندول یا هغه ته څه قسمه سزا ورکول، دا قانونا غلطه ده. شرعي لحاظ سره دا خبره غلطه ده، خو بهرحال اوس هغه جیل کې دی. د دې نه مخکې کاله مې یو سپرډنټ صاحب راغلی و، هغه د سره په جیل کې ناروا سختي شروع کړې وه. بیا په هغې باندې موږ احتجاج کړی و. دغسې 2 میاشتې یا 2 نیمې میاشتې مخکې هم دلته به د میډیا په ذریعې سره موږ یو اعلان کړی و، بیا یو پوسټ هم چلولی و چې دلته د نجم عباسي په نوم باندې یو سپرډنټ راغلی دی او 13 ځلم د غازي خالد صاحب سره هغې سختي شروع کړې وه. بیا موږ د احتجاج کال ورکړو. د بیا ورځ دو کې دننه د غازي صاحب سره کېناستو او خبره یې حل کړله، معافي یې وغوښتله. اوس د میاشتې مسلسل بیا زیاتي شروع کړې. جیل کې دننه په هغه باندې بې ځای سختي، د بهر نه که دته خوراک راځي یا ملاقاتیان راځي هغه نه را پرېښودل، یا قسمه سختي چې په جیل د قوانینو د هغې نه خلاف خبره ده. نورو قیدیانو ته چې کوم سهولیات ملاویږي یا د هغوی ملاقاتونه کېږي د هغې نه هټ کر د سره یو ځل بیا سختي شروع ده او دا ځل د سختي انتهایی په شدت سره شروع ده. دا سپرډنټ صاحب پته نه لګي د قادیانیانو الی کار دی. د قادیانیانو په وینا د هغوی نه پیسې اخیستې څه وجه ده چې د مسلمانانو یو هیرو سره دا دغسې ناروا سلوک کوي. دا که مسلمان وي دا سپرډنټ صاحب واقعي د قادیانیانو الی کار نه وي نو پکار ده چې دغسې سړي خو هغې خپې خپل کړي وي، خپې ورله وینځلې وي، دی د هغې سره ناروا سختي مسلسل راغستې ده. زه ټولو ملګرو ته درخواست کوم، امام مالک رحم الله نه هارون رشید تپوس کړی او قاضي اعظم رحم الله شفا کې نقل کړي دي. ویل کله چې د مسلمانانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان کې څوک ګستاخي وکړي بیا مسلمانانو ته څه پکار دي؟ هغه ورته ویل دا سړی ختمول پکار دي. قاضي اعظم ګورنر ورته ویله، قاضي اعظم رحم الله نقل کړي ګورنر امام مالک رحم الله ته ویلو که مسلمانانو طاقت نه نو بیا امام مالک رحم الله ورته وفرمایل ما بقاء الامه بعد شتم نبیها. داسې قوم ته بیا په مخ د ځمکه باندې د ژوندي اوسېدو هېڅ حق نشته دی چې ګستاخ ژوندی ګرځي چې د پیغمبر ګستاخي دې چا کړي او مسلمانانو د هغې نه انتقام او بدل وانخ. غازي خالد صاحب یو دغسې کار کړی دی، هغه خپل ژوند او زندګي د رسول الله وسلم په ناموس او په عزت باندې قربان کړې ده. نو سپرډنټ صاحب ته ولې هغه سره سختي کوي؟ زه د آی جي صاحب نه مطالبه کوم چې دا سپرډنټ صاحب په 3 ورځو کې دنه معطل کې بدل کړي. که بدل نه شو جمعې د ورځې پورې دیو ته ټایم دی. نن د منګل ورځ ده د 29 جولائی د 2025 د را روانې جمعې په ورځې پورې ټایم دی چې دا فوراً بدل کې بلکې معطل کړی شي او د دې خلاف کاروایي وکړی چې ولې د جیل له قوانینو نه خلاف دی او کس سره هغه غلط سلوک کوي او هغه باندې بې ځایه سختي کوي او بیا د مسلمانانو په دغسې یو هیرو باندې ته مسلمان هم یې که صحیح آی جي صاحب ته وایو د سړی فوراً بدل کا معطل کا ورنه به صورت دیګر د جمعې د ورځې نه بیا موږ د احتجاج کال ورکوو او یو نوې لایحه به د جمعې په ورځ اعلان کوو. د هفتې د ورځې نه بیا موږ ټول پېښور بندو، د جمعې په ورځ به اعلان کوو د احتجاج د کال. ټول ملګري زموږ د KPK خیبر پښتونخوا بیدار اوسېږئ. د پېښور ټول مسلمان انشاءالله په مذهبي جذبه بیا راوځو. موږ به آینده جمعې په ورځ باندې تاسو ته دویم اعلان کوو. که آی جي صاحب په دې باندې کاروایي ونه کړله، دا سپرډنټ صاحب معطل نه کړو، د خلاف هغه کاروایي ونه شوله، بیا به د جمعې په ورځ دویم اعلان موږ کوو. ټول مسلمانان به بیا راجمع کېږي او موږ به د پېښور مین ځایونه بیا بندو. ذمهداري به بیا په حکومت انتظامي باندې په خپله موږ به د هغې نوي ذمهوار انشاءالله دویم اعلان به زموږ د جمعې په ورځ راځي. جمعې د ورځې پورې زموږ دیو ته مهلت شو، ټایم شو. که په دې کې کاروایي ونه شولی شوه، دې کې دغه سپرډنټ معطل نه کړی شو، د دې خلاف کاروایي ونه شوله، موږ به بیا دا ګڼو چې زموږ د ټول انتظامي د قادیانیانو سره ملاو ده او په دغسې یو غازي د مسلمانانو په هیرو باندې سختي ده د قادیانیانو په ایما باندې کوي. انشاءالله آینده نوې لایحه به موږ د جمعې په ورځ اعلان کوو. ټول ملګري منتظر اوسېږئ. الله رب الجلال دې د غازي صاحب حفاظت وکړي. موږ به د هغې د حفاظت لپاره هر ممکن کوشش کوو
څومره پورې زمونږ د وسره د هر اخري هدف پورې به انشاءالله العزیز مونږ ځو ټول مسلمانان به د هغې حفاظت دپاره ودرېږو. الله رب ذوالجلال دې د قادیانیت نواز حکمرانانو نه، قادیانیت نواز افسرانو ته، قادیانیت نواز افسرانو نه مونږ ته پوره امت ته نجات ورکړي او الله دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت کوونکي خلک زمونږ مشران جوړ کړي. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.